یاره جی زمونږ استاد یو شپږم اعتراض هم دی. هغوی وایي چې د نبی علیه السلام د قبر نه شفاعت غوښتل جایز دي، چې یا رسول الله اسألک الشفاعه، او هغوی وایي چې قاضي خان او علمګیري دا لیکلي دي، خو پنجپیریان یې نه مني. وم اعتراض یې دا دی چې په برکت د فلان او په حرمت د فلان او په طفیل د فلان او په وسیلې د فلان سره دعا غوښتل جایز دي، دا هم پنجپیریان نه مني. د دې دواړو سوالونو جواب مونږ له راکړئ، مونږ لږ مطمئن کړئ په دې باندې. جزاکم الله خیره. ښه، یعنې ستا استاذ وایي چې پنجپیریان وسیله نه مني، که نه داسې ده؟ او بل دا وایي چې یاره د قبر نه شفاعت غوښتل چې ای پیغمبره موږ تا نه شفاعت غواړو. وایي چې څلورو مذهبونو متفقه عقیده ده، ځکه چې ستا استاذ غالبا چې د دې خبرې عادت جوړ شوی دی چې د څلورو مذهبونو، ځکه چې کومه خبره هم کوي نو څلورو مذهبونو نه لاندې نه کوي. ګوره د وسیلې ډېر اقسام دي. زما کتاب الفرقان کې د هغې تمام تفصیلات ذکر دي. دې نه علاوه زموږ د اکابرینو کتابونه هم ترې ډک دي، د علماء دیوبند کتابونو کې هم شته. یو دی وسیله دې ته چې ژوندي نه دعا غواړي، لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله هغه رخصتولو بیت الله شریف ته نو ورته ویل چې لا تنسانا یا اخی فی دعائک، گویا کې خپل ځان نه لاندې سړي، عمر خو د رسول الله نه لاندې دی، نو ژوندي سړي نه چې هغه حاضر وي هغه نه دعا غوښتل، یره جی ماله دعا وکړئ، یره جی ماله دعا وکړئ، نو دا وسیله جایزه ده او دا موږ نه ټوله دنیا یې مني. او که څوک وایي چې پنجپیریان یې نه مني نو کیدای شي چې د هغه سړي سترګو په غوږونو کې فرق وي. او بل د وسیله په نیک عمل باندې چې خپل نیک عمل الله ته وسیله کې، دې باندې ټوله دنیا ګواه ده چې دا جایز دی. هغه د درو کسانو ولا چې کم روایت ته چې هغوی باندې تکلیف راغلی او مشهور حدیث ته چې غار کې نښتي وو، بیا الله پاک نه هر یو د خپل عمل مطابق په وسیلې باندې دعا وغوښته، الله خلاص کړل. او همدارنګې د الله انعامات وسیله کول الله پاک ته چې یا الله تا په موږ دا انعام کړی دی، تا را باندې دا انعام کړی دی، تا موږ له ژوند را کړی دی، رزق دې را کړی دی او خوشحالي دې را کړې ده، یاره یا الله د دې په وسیلې موږ ته نوره هم موږ سره احسان وکړي. او خپل فقر او احتیاج وسیله کول، یا الله موږ فقیران یو، موږ ستا محتاج یو، موږ بې څوکه یو، تا نه سوا څوک نه لرو، نو دا وسیله پیش کول الله ته جایز دي. او خپلو ګناهونو وسیله، یا الله زه ډېر ګناهګار یم، یا الله زه خطاکار یم، یا الله پروردګار عالمه زه کمزوره یم، زه عاجز یم، زما د فلانه سوال قبول کا، دا وسیله هم جایزه ده. د الله وعده وسیله کول چې یا الله تا موږ سره دا وعده کړې ده، یا الله چې زه به خپل بندگان چاته نه محتاج وم، یا الله دا وعده دې کړې ده، دا هم جایزه ده. د الله نومونه اسماء حسنا وسیله کې پیش کول چې ای الله ته کریم کرم وکا، ته رحمان رحم وکا وغیره وغیره، دې کې هم څه اختلاف نشته. اصل خبره چې ستا استاز د کمی خبرې ذکر زما په خیال کې چې کړی وي، نو یا مثال ستا په زړه کې چې کومه شوبه ده هغه اصل کې دا ده چې د مړو نه وسیله، یعنی دوه قسمه خبرې دي. یو دا چې قبر ته لاړ شي او هغه ته وایي چې زه تا نه شفاعت غواړم، او ای فلانیه ولی زه تا ته وایم ته الله ته داسې ووایه زما د فلانی کار وکړي. او یا د یو مړي په وسیله باندې دعا غواړي چې یا الله د پلنکی په برکت، د پلنکی په توفیل، د پلنکی په حرمت، د فلانی په برکت دا فلانی کار زما وکړي. نو دا خبر ته ورتلل، هغه ته دا ویل چې ته موږ تا ته سوال کوو، ته الله ته سوال وکړه. یا غایبانه د قبر نه هم لري د فلنکی په برکت او په توفیل، نو په دې باندې لغنې رڼا اچول پکار دي چې دې کې د څلورو مذاهبو د اسلام د علماو څه مسله ده. کم سړی چې ژوندی دی خو غایب دی، موجود نه دی یا مړ دی،
د هغه په برکت یا په طفیل یا هغه نه وسیله غوښتل زمونږه د احنافو د عقیدې مستندترین کتاب د شرح عقیدة الطحاویه چې د هغې متن امام طحاوی الحنفی رحمه الله لیکلی دی او شرح امام ابن ابي العز الحنفی لیکلی ده. شرح عقیدة الطحاویه صفحه نمبر 211 بل نسخه کې ده 237. هغوی وی و انما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. وی چې د صحابه کرامو طریقه مبارکه داوا چې کله پیغمبر علی السلام ژوندی و نو د هغه په دعا به وسیله غوښته. څنګه یعنی ور برغلل ورته وبې چې یا رسول الله موږ له فلانه دعا وغواړه الله نه. فلما مات کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات شه نو اوس با عقیده طحاویه تم مصنف تم دوی مماتی وي ځکه چې هغه وایي چې فلما مات کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شو وفات شو نو قال عمر نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل مخکې عبارت لري و انا نتوسل الیک بعم نبینا معناه بدعائه هو ربه. نو عمر فاروق په وخت دعا غختلو کې ځان سره عباس رضی الله تعالی عنہ بوتلو او وی چې اے الله مخکې خو موږ د پیغمبر په دعا وسیله غوښته چې پیغمبر به مو مخکې کاغه بدنه سوال وکړو چې یا الله زما په امت باران وروي. نو اوس پروردگار عالمه موږ د هغه تر مخکې کوو چې هغه تا ته سوال وکړي بدعائه هو ربه. څه مطلب چې عباس به دعا غواړي د الله نه یعنی حاضر سړی موجود سړی نه دعا جایزه ده د مړي په وسیلې که دعا جایزه وي. نو عمر فاروق ولی عباس بوتلو داسې ولی ونوي چې یا الله په برکت او په طفیل د محمد رسول الله باران وروي. اذ لو كان ذلك مرادا لجاه النبي صلی الله علیه وسلم اعظم عن جاه العباس. وی چې کڅوک د دعا خبره نه مني دا خیالي وي چې یاره دی عباس په وسیله داسې دعا کړې ده چې یا الله په برکت ته عباس باران وکړي. نو وی چې کچرې دا جایز وي نو د پیغمبر جاه او دغه حرمت او دغه برکت د مرګ نه پس هم د عباس د حرمت او د برکت نه زیاتو. بیا په کار دا دی چې دوی عباس دعا ته نه وی مخکې کړي او دوی د عباس په شان په برکت دعا نه وی غوښتي بلکې د رسول الله په جاه او په حرمت او په طفیل به غوښتي وا. دا شرح عقیدة الطحاویه د احناف عقیده ده د وی په 211 نمبر صفحه کې چې مړی نه وسیله غیبانه جایزه چې په برکت او په طفیل نه ده جایزه. همدارنګه منهاج التاسیس صفحه نمبر 157 چې نه پوهېږم چې دا به ستاسو څلورو مذهبونو کې دا سړی داخل وي او که نه به یې داخل ستا استاذ هره خبره کې څلور مذهبونه څلور خدای خبر چې دا کم څلور مذهبونه دي. لم يذكر احد من العلماء انه يشرع التوسل او الاستسقاء بالنبي او الصالح بعد موته ولا في مغيبه. وی چې چرته یو عالم دا ندی ذکر کړي چې پس د مرګ نه د نبی یا د یو نیک سړي په نوم باندې سوال شوی وي او توسل نیولی شوی وي. مړ خو پرېږدوي چې د غایب سړي په نوم باندې هم توسل نه دی جایز چې د پلنکي په برکت مې فلانی کار وکړي. دا زه نه وایم. شبیر احمد شهسوانی منهاج التاسیس صفحه نمبر 157 کی وی. همدارنګي امام علوسی روح المعانی کی شپږم جلد صفحه نمبر 126 کی وی. الفاظ د منهاج التاسیس کی مفهوم د روح المعانی ده. فإنه لو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله من هذه الدار جائزا لما عدلوا إلى غيره. وی چې کده رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس توسل جایز وی په مړو وسیله نیول جایز وی چې د فلنکی په برکت د فلنکی په طفیل د فلنکی په حرمت د فلنی په حق زما فلنی کارو کې لما عدلوا الى غیره. نو چرې به هم صحابه کرامو د دې خبرې نه عدول نه کړي بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله به سوال کړي وو. خود رسول الله په وسیله چې هغوی سوال نه کولو او عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې که نو معلومیږي چې د مړي په نوم وسیله جایزه صحابه و نه ګڼله. نو نه پوهېږم چې دا صحابه کرام او دا امام علوسی او مصنف د منهاج التاسیس او د شرح عقیدة الطحاویه مصنف ستاسو استاذ اهل سنت کې شماریو که نه شماري ځکه چې ستاسو
واک دی ستاسو اختیار دی فلانی د اهل سنت نه نوتی دی او فلانی نه نوتی دی ته به وایې چې دی منشي دی دی پکې خلک نه نباسي او داخلي ورکوي او خروج کوي. بهرحال دا خبره پاتې شوه چې مړي ته سوال کول، یره جی مړي ته سوال کول چې اے پیغمبره یا اے ولی یا اے عبدالقادر جیلانی زما ستا په وړاندې او ستا د الله په وړاندې ته الله ته سوال وکړه زما دپاره چې زما فلانی کار وکړي. وایي چې پنجپیریان دې ته شرک وایي، داسې وایي که نه؟ نو سورت فاطر آیت نمبر 13 او 14 دا خو د پنجپیریانو آیتونه نه دي که نه، دا د قرآن آیتونه دي. هغه وایي والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. دې دواړو آیاتونو کې الله فرمایي چې هغه څوک چې هغه الله نه غیر هغه چاته आवाज کوي چې هغه د هیڅ شي د کجوري د پاسه هغه سپین پوستکی چوي چې د هغې هم مالکان نه دي، د هیڅ شي مالکان نه دي، کچری تاسو هغوی ته आवाज وکې نو هغوی आवाज نه اوري. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، دعا ستاسو आवाज نه اوري. ولو سمعوا بالفرض والمحال والتقدیر که وای وري نو جواب نشي درکولی. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، په ورځ د قیامت بس تاسو په شرک باندې هغوی انکار کوي. چا ورته شرک وی دیتا دی مړی ته आवाज کول ته شرک چاوي؟ الله ورته وی سوره فاطر آیت نمبر 13-14 کې ويوم القيامة يكفرون بشرككم، دا ونوی چې ويكفرون بندائكم ويكفرون بتوسلكم ويكفرون باستشفاع قبركم وغيره، دا نه وي بلکې دا وی چې بشرککم، تاسو چې دا مړی ته کوم आवाज کوي دا شرک ته او دې شرک نو په ورځ د قیامت باندې هغوی انکار کوي. ولا ينبئك مثل خبير. په آخر کې وایي چې الله چې څنګه خبردار ذات ته، اے بندگانو چې تاسو ته څنګه اطلاع الله درکوي داسې اطلاع د بل چا نه ده. د الله خبره ومنه چې مړو ته आवाज شرک دی او مړو ته आवाज ناروا دی. موږ ورته نه وایو شرک کفر، قرآن ورته وایي. سورة احقاف 5 نمبر آیت کې الله فرمایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. وایي چې څوک د لوی گمراه د هغه چانه چې هغه الله نه بغیر يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، چې هغه هغه چاته د الله نه بغیر هغه چاته आवाज کوي سوال ورته کوي چې هغه تر قیامت د جواب نشي ورکولی. دا قرآن ویلی دی او په عقیده کې قرآن چلیږي. په عقیده کې د فقه کتابونه نه چلیږي چې ته وایې چې قاضي خان او عالمگیری لیکلي دي. قاضي خان او عالمگیری باندې به زه وروسته انشاءالله خبره کوم. هغه زمونږ د فقه کتابونه دي، احکام، مسائل، منځونو د اودسونو د بیع او د شراء دپاره مآخذ دي، بنیادي خبرې دي. خو د عقیدې دپاره قرآن دی، سنت متواتره دي، هغې باندې زه وروسته انشاءالله خبره کوم. همدارنګه صیانت الانسان صفحه نمبر 151 روح المعانی شپږم جلد 125 کې وایي اما اذا كان المطلوب منه ميتا او غائبا فلا يستريب عالم انه غير جائز وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف. امام علوسی وایي چې کله ته سوال کوي چاته چې आवाज کوي، چانه شفاعت غواړي، چانه وسیله غواړي، کاغه مړوي یا غایب یا ځای کې موجود نه وي، وی چې عالم سړی په دې کې شک نشي کوي چې انه غیر جایز، چې دا کار جایز، یعنی عالم سړی به دا مني چې دا ناروا ده. نو اوس چې ستا استاد دې ته روا وایي او د ناروا نسبت منږ ته کوي چې پنجپیریان نه مني، نو معلومیږي چې ستا استاد منږ عالمان ګڼي او خپل ځان عالم نه ګڼي. که خپل ځان عالم ګڼلی نو دلته امام علوسی وایي چې فلا یستریب عالم انه غیر جایز، یعنی هر عالم دا مني چې دا نه ده روا، او جاهل سړی به وایي چې دا روا ده. وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، وایي چې دا هغه بدعات دي چې چرته هم مخکنو بزرگانو د امت صحابه او تابعینو دا کار نه دی کړی. او بقی پاتې شوه د پلنکی په حق او د پلنکی په برکت او د پلنکی په طفیل. نو امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد
درې واړو ائمه کرامو چې زمونږ د مذهب امامان دي دې خبرې ته حرام او ناروا ویلي دي چې د چا په برکت او په طفیل او په حق دعا نه ده جایزه. وګوره شرح فقه اکبر صفحه نمبر 157، هدایه جلدو صفحه 211، صفحه 475، شرح عقیدة الطحاویہ صفحه نمبر 237. او بکی پاتې شو دا خبره چې دوی کم روایت پیش کړي. داسې یو سړی راغی د پیغمبر علیه صلات وسلام قبر ته راغی، داسې یو ړوند راغی او داسې فلانی راغی او بلال او فلانی. دا ټول موضوعي منګړت روایات دي چې یهودو او نسواراو د شیعګانو په لاس باندې زمونږ د مسلمانانو منځ ته رامنډلي راننایستي دي او زمونږه محدثین د الله د هغوی غریق رحمت کی چې هغوی نشاندهي کړې ده چې په کومو سندونو کې کمزوري خلک دي، دروغجن راویان دي، مدلسین دي یا شیعگان دي یا پکې نور د غلطو عقایدو ولدي، هغه روایات قبول نه دي. نو به هر حال دوی چې کم روایات پیش کوي هغه مستقل ضعیف او منګړت روایتونه دي. د څلورو مذهبونو خبره چې کومه ده نو دا بره چې کومه حوالې تیرې شوې دا ټول د څلورو مذهبونو والا خلک دي او هغه څلورو مذهبونو والا وایي چې دا شرک ده او دا بدعت ده، دا قبر نه غوښته او یا په غایبانه د چا وسیلې باندې غوښته او چې کومه جایزه وسیله ده هغه خو مې بیان کړه چې خپل عمل باندې وغواړه، د الله په نومونو په وسیلې باندې وغواړه یا الله تلوی بادشاهي د الله انعامات په وسیله کې یعنی جایزه وسیله چې څوک نه مني هغه کافر ده. خو چې څوک د شرک او د بدعات وسیلې مني نو هغه خو خامخا بیا مبتدی یا مشرک جوړیږي. فتاوی علماء بلد الحرام صفحه نمبر 381. واما التوسل بدعائه والاستغاثه به وطلب بالنصر على الاعداء. واما التوسل بدعائه وی چې وسیله نیول د چا په دعا باندې او استغاثه او د چا نه په مرګ نه پس مدد غوښتل دا د پیغمبر علیه صلات وسلام په باره کې وایي. فتاوی علماء بلد الحرام 381 نه چې سوال شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کچری څوک وسیله نیسی بدعائه پیغمبر ته په आवाज کولو باندې رسول ته وایي چې اے پیغمبره ته الله ته داسې ووایا. والاستغاثه به هغه نه استغاثه کوي سوال کوي چې تره ته داسې وکړه یا مدد ته نه غواړي په دشمنانو باندې یا شفا ته نه غواړي مریضانو ته. فهذا هو الشرک الاکبر. مونږ ورته نه وایو چې شرک، مونږ پنځپیریان خو ډېر نرم خلک یو، هغوی وایي چې دا شرک اکبر دی. هو دین ابي جهل و اشباهه، وایي چې دا د ابو جهل او دغه په شان د خلکو دین دی. من عبدت الاوثان چې د بت پرستو څنګه دین دی. نو په ایمان وایه مونږ خو دومره سختي لا دوی سره نه ده کړې. دوی چې وایي چې دا قبر نه وسیله نیول جایز دي، مړو نه جایز دي، نو دوی ته شرک مونږ نه وایو، د څلورو مذهبونو خلک ورته شرک وایي. بقي پاتې شوه دا خبره چې دوی وایي چې یاره جي استشفاء بقبر النبی عقیده وسیله جایزه ده جي دوی نه مني. نو لږ د دوی په دې خبره باندې غور وکړي چې عقیدې دپاره قرآن او حدیث متواتر او اجماع ضرورت ده. اخبار احاد سره یا د فقه کتابونو نه عقیده نه ثابتېږي. لږ واوره په دې باندې. اصل کې د مولانا سرفراز خان صفدر کتاب ده تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر 24 نمبر صفحه کې اغلی کلی دي او راہ ہدایت 202 نمبر صفحه کې لیکلی دي. وہی چھ عقیدہ کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر وغیرہ کی ضرورت ہے. بلکہ کے لیے کہ ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں اور قطعی دلائل یہ ہیں: نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 خبر متواتر. عام اس سے کہ تواتر لفظی ہو یا تواتر طبقہ یا تواتر قدر مشترک ہو یا تواتر توارث، ان میں سے ہر ایک کا انکار ہمارے اکابر کی نزدیک کفر ہے. نمبر 3 اجماع قطعی. ہمارا کوئی عقیدہ ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں. نو چې یو طرف ته د عقیدې خبره کوي چې د څلورو مذهبونو عقیده ده او بل طرف ته عالمگیری او قاضی خان پکې ورکوي نو دا خو ته خلکو سره دوکه کوي. نو که دا خبره وکي ستا استاذ کړي وي نو ستا استاذ یا پوه نه دی او یا کیدای شي دجل کوي.
دین علاوہ شرح العقائد النصفیہ صفحہ نمبر 138 اور نبراس صفحہ نمبر 448 کے وګدا تفصیلی خبره تفتزانی کړی دا چې ان الخبر الواحد على تقدیر اشتماله على جميع شرائط المذکورة في اصول الفقه لا يفيد الا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادیات او په عقیده خبره کې خبر واحد چونکی ځواني ده هیڅ کار نه کوي نو قاضی خان خو پکې د سره نه چلیږي او بکی شرح مقاصد کی لکھی ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادیات جلد 1 صفحہ نمبر 5 کی لکھی امدارنگی 333 ہجری کے امام ماتوریدی تیر شوے دے اگر پا کتاب التوحید صفحہ نمبر 9 کشف الاسرار جلد 1 صفحہ 7 مقدمت الکوثری للعالم والمتعلم صفحہ نمبر 7 اشارات المرام 99 المسائرہ صفحہ نمبر 203 کی لکھی اخبار الاحاد ظنیت لا تفید الیقین لا تثبت بها العقیدہ پا اخبار احاد باندې ما عقیدہ نه ثابتیږي قاضی خان خود پریږده مولا علی قاری رحمت الله ولا يخفى ان العبرة في العقائد الادله اليقينيه ولا يخفى ان العبرة في العقائد وای چې دا خبره چانه پټه نه ده چې ان المعتبر في العقائد الادله اليقينيه عبرت نه ده ان المعتبر وای چې دا خبره په چا پټه نه ده چې په عقایدو کې معتبر ادله یقینیه دي یعنی قرآن خبر متواتر اجماع قطعی شرح فقہ اکبر صفحہ 68 مرقات جلد 10 صفحہ نمبر 179 حافظ ابن حجر دام د څلورو مذهبونو کې د امام شافعی د مذهب عالم دی 852 کی تیر شوی دی اغا فتح الباری اتم جلد 431 کی لکھی الاحادیث اذا كانت في مسائل عملیة يكفى في الاخذ بها بعد صحتها افادة حزبا اما اذا كانت في العقائد فلا يكفى فيها الا ما يفيد القطع یعنی اخیری مقصد میں دا دے چې په عقایدو کې شوافع هم دا وایي چې قطعی دلایلو نه علاوه په عامو کتابونو او د فقه په کتابونو او په اخبار احاد سره عقیده نه ثابتېږي همدغه خبره چې عقیدې دپاره دلایل قطعیه پکار دي کلیات بالبقاء صفحه نمبر 429 روح المانی جلد 4 صفحه 77 التوضیح 483 حسامی صفحه 76 شرح المواقف 727 البدایہ للصابونی صفحہ 93 شرح اصول البزدوی جلد 1 84 البصائر لامام محمد طاہر صفحہ 2 اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر دل کا سرور 130 1970 131 پورے طبع ششم امام نووی رحمت اللہ علیہ امدغه خبره په مسلم جلد 1 صفحہ 202 کې لیکلی ده بهر حال دی باندې زمنګ د امت اتفاق ده د تمام مسلمانانو چې کما مسله د عقیدی وینو د عقیده د پاره خبره متواتر یا قرآن یا اجماع قطعی پکار ده د قاضی خان نه عقیده نه ثابتیږي شرح عقیدت الطحاویین ثابته کنو زد بیا نرګنم کلیات ابوالبقاء نه ثابته ک بیا د نرګنم فتح الباری نه ثابته ک بیا د نرګنم د عقیده نورو کتابونو نه ثابته کنو ګولونو وسیله جایزه چې څوک نه مني هغه کافر دی په عمل وسیله په خپل فقیره وسیله د الله انعاماتو باندې وسیله خپل احتیاج وسیله خپل ایمان وسیله ګرځول د الله خسته خسته نمونه وسیله ګرځول دا جایز دي خو مخلوقات وسیله ګرځول او مخلوق الله ته غیبانه په وسیله کې ورکول په حق د فلان بتوسل ببرکت فلان بدعاء فلان دا هدایه و غیره زمون کتابونو لیکلی دي چې دا شی نه دی جایز نو منګه تک تاسو استاد پنځپیریان وای دغه علما خو د څلورو مذاهبو نه وتلی نه دي خو معلومیږي داسې چې یا خو د ستا استاد دا خبرې زه یقین مې نه کېږي چې ستا استاد دومره کمزوري سوالونه کړي او که کړي وي نو بیا د ستا استاد هم دوباره سبق ووایي ځان دې پوه کړي د بغض او د حسد او د عناد چشمې دې لرې کړي په کار دا دی چې حق سړی تسلیم کړي نو د عقیدی کتابونو نه د عقیده ثابته کی الله دی وکي چې هر عالم سره دا فکر پیدا شي چې عوام د خدای مخ ته ودري عوام د مخلوق قبرونو ته ونه دري او دا یو خاص پرې شوی خبره ده چې پنځپیریان یا جماعت اشاعت التوحید و سنت خلق بوزي د الله مخ ته ودري د قبرونو طرف نه تاووي د الله طرف ته توجه کوي او باطل چې څومره فرقې دي ځان ته باطلي وایي او که نه وایي
هغو د خلکو عقیده په مړو جوړه یا الله دا صرف د پلانکي په برکت او قبر ته چې لاړ شي او دا پلانکی کار جایز دی هلکه قبر ته که اډو سړی لاړ نشي ګناهګار پې نه دی خو که لاړو غلط کار یې وکړو شرک کې مبتلا کېږي نو ته مخلوق ګوره ستا مدرسې ته پیسې عوام درکوي ستا تنخواه عوام درکوي تا له کپړې عوام کوي تا له کور ته سبزیانې عوام دروړي ستا جومات عوامو جوړ کړی دی تا چندي هر څه تا له عوام درکوي نو خدای بنده د جنت لار خو ورته وښایه مړو ته یې ولې ودرئ ولې دا عوام چې دا کم عوام تا سره احسان کوي تا سره ښېګړه کوي ستا د ښځې او د بچو کپړې هم عوام تاله کوي عوامو تا سره دومره ښېګړه ده او تا عوام روان کړي دي قبرونو ته یې ودرئ د مړو ته مخې ته یې ودرئ ود الله بنده دا ژوندي الله سره میلاو کا دا ژوندي الله طرف ته بوځه امید دی چې په دې به تا ته اجر میلاو شي او که ته خلک د مړو مخې ته ودرئ نو په دې هر سړی پوهېږي چې ژوندی الله یو طرف ته او د تمامې دنیا مړي بل طرف ته الله ته نه زیات دی الله دې موږ د الله بندگان جوړ کړي او د قبرونو نه مو دې الله وساتي او کم علما چې عوام قبرونو ته بوځي او مړو سره عقیدت جوړوي الله دې دغو علماو ته هدایت وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین